په ازل تقریرونو مقابله وه افطار چا ګټلې او چا بې لري. طالب العلم شهزاد علي. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور زماعت مدرسہ ابوبکر صدیق غیرتمند و ملگرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زما د تقریر موضوع ډیره لویه اهمه اکرمه اعظمه افضله اعلی او بالا ده چې دا موضوع د عظمت صحابه رضی الله تعالی عنهم ده. قدرمند اوریدونکو، تاسو ډېر ښه پېژنئ چې کومو خلقو د نبي اکرم فخر دو عالم فخر مجسم شافع محشر ساقي کوثر صلی الله علیه وسلم صحبت اختیار کړی دی، ایمان یې راوړی دی، نیک اعمال یې کړي دي او د ایمان په حالت کې ورته مرګ راغلی دی. نو دا کس صحابي رسول دی او دا خبره هم د اوس په شان واضحه ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دین بنیاد دي، د دین خوروونکي وو. هغوی د حضور صلی الله علیه وسلم د بره راز دین حاصل کړو او موږ ته یې راورسوه. دا هغه مبارک جماعت دی چې خالق کائنات د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د محبت دپاره خوښ کړو چې هغوی بېشکه د دې امت افضل ترین جماعت وو. زړونه یې پاک وو، علم یې ډېر وو، د وحانو عادونه وجودونه منور وو چې په حقیقت کې عملي قرآن وو، تکلف او تصنع به پکې نه وو، جذبه اسلام به پکې موجود وه. د امت محمد یا انتهایي غمخوار وو، هر وخت په سنت نبوي مامور وو، ایمانونه یې د مضبوط کاڼي کلک وو چې دا هغه پخه ډله وه چې د هغوی استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم وو، د هغوی نصاب کتاب الله وو، درسګاه بیت الله وه او طریقه سنت نبي الله وه. قدرمند اوریدونکو، دا وجه ده چې الله تعالی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دې مقدس ټولګي ته کله په قرآن مجید کې اولئک هم المفلحون فرمایي، کله اولئک هم المؤمنون حقا فرمایي، کله د هم الراشدون صفت ورکوي او کله د اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی فرمایلو سره د هغوی تقوا شاهدي ورکوي، کله د هغوی تعریف په اولئک هم الفائزون سره کوي او کله ورته د رضی الله تعالی عنهم ورضوان سند جاري کوي. آخر داسې ولې دا هغه صحابه وو چې د وعدې پوره کوونکي وو، د قول اختیار کوونکي وو، د حیا جامه د عصمت تصویرونه وو، کومو چې د خپل نبي د عزت د خاطره د دین اسلام د عزت د خاطره د الله جل جلاله پوره دین په پوره دنیا کې خورولو د خاطره بیبیانې کونډې کړې، اولاد یې یتیمان کړل، کور نه بې کوره وطن نه بې وطنه، دوی په پوره دنیا کې د اسلام بیرغ اوچت کړو. ځکه خو زما محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د ستورو په شان دي، چا چې د کومې اقتدا وکړه هدایت به ومومي. یو بل حدیث مبارکه کې فرمایي چا چې زما صحابو سره محبت وکړو ګویا هغه زما سره محبت وکړو او چا چې د دوی سره دشمني وکړه ګویا هغه زما سره دشمني وکړه. قدرمندو ملګرو، سوچ وکړئ، غور وکړئ چې زما د نبي د جان نثار ته دا مقام څنګه حاصل شو، د الله تعالی رضامندي دوی ته څنګه میله شوه. نو د تاریخ کتابونه ګورئ چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دین اسلام دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي او د دین اسلام دپاره کوم کوم تکلیفونه برداشت کړي دي. چونکې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په ګرمو شګو سملولی شو، حضرت خباب رضی الله تعالی عنه په انګارونو سملولی شو، حضرت ابوبکر صدیق په خانتان پرېښودلو مجبوره کړی شو.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کی قید کړی شو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په ډېر ظلم سره شهیدان کړل شول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په باندې کې قید کړل شو حضرت حذیفه سیبی او ابو بکر ډوبول شو لیکن دا خبره محال ده چې د هغوی په استقامت کې څه فرق راغلی وی ناممکن ده چې د هغوی په ایمان کې څه تبدیلي راغلی وی بلکې د دې تکلیفونو سره به د هغوی په ایماني قوت کې نور هم زیاتی راتلو او د هغوی د ایماني قوت نه به کفریات کچونه ګرځېدل ایمان کاسر و کسرا کې به شور جوړ شو د الله جل جلاله په ځمکه به د الله جل جلاله نظام جوړېدو او د دغه صحابه کرامو د وجې نه به ټوله دنیا کې اصلاح خپرېدو قدرمند اوریدونکو بلکې زه خو وایم چې د تمام قرآن خلاصه صحابه دي د تمامو انبیاو د جن خلاصه صحابه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکي او مدني جن خلاصه صحابه دي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو خلاصه صحابه دي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ویناو خلاصه صحابه دي د نبي صلی الله علیه وسلم د افعالو نه څو صحابه دي بلکې زه یو قدم مخکې ځم چې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم د رب د ربوبیت خلاصه صحابه دي او زما صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ خلاصه وه اخر کې دا ویل غواړم